ایو داسې سړي چې هغه بېدینه دي، بېنمازه دي، ګناهګار دي، فاسق فاجر دي، او بعضې وخت یې داسې کار وکړي چې هغه د انسان په عقل کې راځي. نو موږ خو تاسو ته په خپله معاشره کې څه وایو؟ داسې کس ته مداري وایو او دې کار ته یې څه وایو؟ مداریتوب. او د شریعت په ژبه کې دې ته ادراج وایي. ادراج مطلب دا دی دی بېدینه فاسق فاجر دی او کله داسې خبره د ده په لاس راښکاره شي چې عقل یې نه مني، نو الله پاک لږې واګې ور اوږدې کړي چې پرېږده دې څه کړي. نو که کله راسم شي توبه وباسي، بیا ترې نه الله لوی ولي جوړ کړي. د تاریخ کتابونه ترې نه ډک دي. محمد ابن مسلمه یو لوی محدث دی او هره ګناه هغه کې وه. د هغه په زمانه کې یو محدثو د هغه نوم شعبه دی. د احادیثو درس به یې ورکولو او زرګونه خلک به د هغه د احادیثو په درس کې ناسو. کله به چې درس ختم شو نو څلورو طرفونو ته به یو لوی جلوس روان. او دغه محمد ابن مسلمه د هغه زمانې لوی بدماش بدکردار و. یو ورځ د شعبه رحمه الله درس ختم شو او دی د خپل ځای نه راووتلو، ټولې څلورو طرفو ته دنیا خلک روان. شعبه رحمه الله په اس باندې سورو نو ور وړاندې شو او د هغه اسې د واګونه ونیولو او د خپلې بدماشۍ په انداز کې ورته وایي چې د دنیا خلک راځي، د دنیا د اکنافونه او احادیث درته وایي، ما ته حدیث بیان کړه. اوس په دې طریقه او په دې انداز او بیا دا ځای او دا حالت دا د احادیثو ته بیانولو وخت. نو شعبه رحمه الله د هغه لقب دی امیر المؤمنین فی الحدیث. هغه د ډېره ښه ده. یو مختصر حدیث یې ورته بیان کړ. بس الله پاک چې چاته هدایت کوي بس باندې وایي اذا فاتك الحیاء ففعل ما شئت. چې حیا درنه لاړه بس بیا درته ټولې لارې کولو دي چې څه کوې هغه کوه. نعوذ بالله بیا نه خور پېژنې، نه مور پېژنې، نه لور پېژنې، نه ټول پېژنې، نه مشر او نه کشر پېژنې، نه حریم او نه عام سړی پېژنې. نو ټیک ده دا حدیث. بس دغه حدیث د شعبه د خولې نه راوتلو او د محمد ابن سلمه په زړه باندې ولګېده او په دقه ځای کې توبه وکړه او بیا د امیر المؤمنین د شعبه شاګردي اختیار کړه او بیا الله پاک یې نه د زمانې لوی محدث جوړ کړل. اوس هم په احادیثو کې هر دویم دریم حدیث دا نوم راځي.